السلام علیکم څوره د مولا منونکي وي ټول ستړي ما شوي زه شاغ د لتخیل نن وطن تاسو ته مخامخ شوی یم او تاسو به ما څخه خوا کې کس وي چې نن سید ارشاد سره دی چې دې کور ته موږ راغلي یو او بقاعده موږ ته جمال کربلایي ټلیفون کړی و چې یاره ته سید ارشاد کور ته لاړ شه چې هغې یوه وړه بچی ډیره زیاته تکلیف کې دی، ډیره زیاته بیماره دی. تاسو په سکرین باندې کس وي د سید ارشاد د والد صاحب کس وي چې هغه هم سره ناست دی. نو دغې جلکې بیماري چې کومه دی تلسیمیا بیماري دی چې دې کې میاشتې په میاشتې دې ته وینه مطلب ورکوي. نو ډېر سخت تکلیف دی ورته او مطلب برداشت نه وتلي خبره دی. او بیا دې سره د سید ارشاد سره چې ما کومې خبرې وکړې چې دې کوم بیان وکړلو نو هر انسان چې کوم دی هغه مجبورینه میډیا باندې چې ځنه خبره کوي نو هغه هر یو ورسره ختم شي، هر یو برداشت ختم شي چې هغه صرف نه صرف مسافرانو وروڼو ته یا همداسې نورې مو تاسې مولا منونکي دي که هغه کورمې کې دي هغوی ته پیغام ورکړي چې یاره دی ما بچی دی بیا یې دي نه ما دوره خوږه نه ما دی چې دا بیبي زینب نومیږي او بلکې دا سیده دی او تاسو ته پاته دی چې دا مسومیت کرځي مطلب دا هغه ډېره معصومه سیده دی چې نو تاسې مطلب دې غور ونه غواړو دې مطلب علاج ونه شي نو دې سید ارشاد کور والا هغه څوره په تکلیف چې مطلب میاشتې په میاشتې بازار کې بس صرف دې ته وینه چینج کوي یعنی مطلب علاج څه گنجایش نه وي چې داسې علاج وشي دا ټیک شي. نو دې اوسه پورې دنیا نه دی لیدلي دا وړه دی معصومه دی سیده دی چې مطلب دا پټې سترګې دی چې دې ته دا پاته نه لګېږي چې یاره دا ناست دي دا به څه یایي دې ته دا پاته نشته چې یاره زما به میډیا نه خلک وکسي نو بیا وړه دی معصومه دی سیده دی نو موږ تاسې دې سره داسې مدد وکړو لکه څه خلته موږ تاسې خپلې فیملي سره ودرېږو خپلو بچیو سره ودرېږو نو بیا تاسې ته پاته دی څالوت کې لور ډېره خوږه دی نو څالوت کې لور خوږه دی نو دا د سید ارشاد لور دی نو زه تاسې ټولو مسافرانو ته دا پیغام در کوم چې دا یو سید دی به حیثیت یو سید دی مطلب دا الوا دی رسول دی نه که موږ تاسې دې سره ونه درېږو بیا دغې معصومې سره ونه درېږو نو څه دې ته موږ تاسې دنیا ونه ښیو نو مطلب دغې څو پورې به دوی دغې بیمارۍ مطلب وینه بدلوي مطلب میاشتې په میاشتې به دوی بیایي نو تاسې ته پاته دی چې دې بیمارۍ علاج ډېر ګران دی هغه به تاسې ته خپله د سید ارشاد خبرې واورو یا هغه والد صاحب موږ سره ناست دی مطلب سید ارشاد کومې خبرې وکړي نو هغه تاسې واورئ چې دا څه یې دې بیمارۍ سره او دې کومې پرچې دي مطلب حساب کتاب دی دې څه کوم علاج کړی دی چې دوی ته دې ته ډاکټرانو څه ویلي دي څه طریقې سره مطلب دې علاج کېږي هغه به تاسو ته دا سید ارشاد وایي. جی السلام علیکم. لکه مو پېښور ته پنډۍ ته او لاهور ته لاړو که نه هلته لکه ډاکټرانو مو ته وویله چې دې بیمارۍ واحد حل څه دی کوم هغه بون میرو ټرانسپلانټ دی که نه و بون میرو ټرانسپلانټ نه تقریبا میکسیمم خرچه راځي 20-25 لاک 28 لاک نو دې بیمارۍ بل څه علاج شته نه ده لکه مو مجبور داسې شولو چې مطلب مو سره اوس یې پېښور او پنډۍ تاک پیسې نشته دي که نه نو ځکه مو دوی خدای خوشحال وساته دوی سره مربیته وکړله دوی راوغللو نو مطلب دا دی چې دې ته بون میرو ټرانسپلانټ کول دي او ټیسټونه دي وغیره وغیره که نه. تاسې اصل نه مطلب کوم ځای سیدان یو یا مثال دلته تاسې اوسئ چېرته دا یې مرګلو ته وښیاست مطلب مو اصل نه سمی سیدان یو خلڅۍ کې اوسېدلي یو اوس بقاعده چې دلته کالج کلونۍ کې پاتې کېږو که نه شنی روډ نه نو مطلب دا دی چې مجبورۍ دي لکه تو ته ډاکټرانو دا ویلي دي چې مطلب دیني 25 لاک یا 30 لاک روپۍ خرچه کېږي نو دا یعنی تو ته دا پاته دی چې دا بیا ټیکېږي لکه ډاکټرانو دا ویلي دي چې یعنې دې ته چې بون میرو ټرانسپلانټ وشي شپږو میاشتو کې تقریبا کال کې به دا هغه شي که نه ریکور به شي یعنی دې ته څه چانس انس نه درته خیال چې یاره دغه پورې به تاسې داسې خامخوا علاج کوئ یا که علاج ونه شو دې مخ ته صحت خرابېږي بیا لکه مطلب دا خو اوس مشهوره وي ډېره ښکلي بچی دی غوټه ډېره دی مطلب که دې علاج تاسې مطلب څه ټایم یې نه درته خیال چې دغه ټایمه پورې ونه شي نه دا خو لکه اکثر پېښور کې پنډۍ کې او هغه کې چې کوم هسپتال ته لاړ شي غټ هسپتالو ته نو هغو ډاکټرانو مو ته ویلي دي چې تقریبا تلیسیمیا مریض چانسز دا وي چې
چې ته سلو کې 2 تانه ټیک شي که نه علاج سره ګولۍ سره نور دوی زندگی چې کومه ده یو 10 سال یا 12 سال زیاته نه زیاته بیا مثال تو اپریشن وته کو مثال دیتا مطلب پیسې برابر شولې دي مطلب اپریشن وشولو حساب کتاب یو شو دا بیا ټیک شي دا اپریشن کې تقریبا 90% چانسز دي چې دا به ټیک شي بون مېرو ټرانسپلانټ تاسو سید ارشاد خبرې واورېدلې څه بقاعده پیغام دیر کړلو چې یاره ما بچې دا بیماری نی تقریبا 25-30 लाख روپۍ خرچا کیږي نه ایمو به څه پیغام یې ټولو ته پاته دی څه دا یوه سیده دی بلکې دا مسومیت ګرځي دا یوه معصومه سیده دی بیا یې دینه ما دوره خوږه دی څه دا بیبي زینب نومیږي نه زه ټولو کورمیوالو ته دا پیغام ورکوم څومره د مولا منونکي دي که هغه یوروپ کې دي که هغه عربو ملکو کې دي یا موږ سره کورمې کې داسې خلک شته دي چې هغه مطلب ډېر غټ لیول نه ډېر غټ مقام نه دي چې هغسې 15 تانه څټه خورېږي سلام ورته کوي زه هغوی ته دا پیغام ورکوم چې دا بې حیثیت یو سید دی نه دې سه یې مرستې داسې ضرورت دی چې دا بچی خو مطلب یوې ورځې نه بلې ورځې ته دغه دوی تکلیف کې چولی دي نه دا تکلیف که موږ تاسې ختم نه کړو نو بلې دوی ته چوک ختم کړي څه اسرای شته دی نه دا معصومه مطلب دی تاسې لاسه ټیکېږي آیا که دا تاسې ټیک کړلی تاسې لاسه ټیک شوله نو مطلب تاسې ته به خدای رزق نوره اضافه وکړي همداسې الواد به داسې بچی به تاسې وي تاسو ته ما دینه مخکې وویله چې یاره مطلب دی پیغمبر سنت دی چې کومې خونې کې بچی پیدا شي هغه صرف نه صرف هغه نیوه شپې 2 ورځې نور ورېږي نو زه تاسو ته دا پیغام در کوم چې دا یو سید دی که هغه کورمې کې موږ موجودو حالاتو کې غټ خال دي که هغه سیدان دي که پښتانه دي نو زه تاسو ته پیغام در کوم چې مطلب دغې بیبي زینب سره دغې معصومې سره چې دا یوه سیده دی دا غټه شي مطلب دوا به درته وکړي نو مطلب دا اوس پټې سترګې د دې ته څه پاته لګېږي نه دې بیمارۍ نه 30 مطلب 25 लाख روپۍ خرچا کېږي مهرباني وکړئ چې که هغه سیدان یو که پښتانه یو دلته کورمې کې موجوده حالاتو کې تاسې څه ونیسي ولا زه درته داسې وایم چې تاسې دومره غټ مقام لروئ چې صفتالو کې تاسې کیدای شي دې علاج هم مفت وکړو نه تاسې دومره ناسته پاسته شته دي نوره ډېره مهرباني ډېره مننه او اسکرین باندې کوم لمبر کس وي خاص کر سید ارشاد لمبر به تاسې کس وي چې دا اسکرین باندې شته دی څه تاسې خپره رابطه کولی شئ او دویم لمبر چې کس وي هغه ما خاص ځني زه خپلو مرګلو ته دا پیغام ورکوم چې څوره واسه کېږي تاسې ما لمبر ته ټلیفون کولی شو کوم ټایم کې اني ټایم کې شپه وي که ورځه وي زه درته بیدار یم که هر چېرته ویلې پیسې نه وي زه هغسې اطلاع شوم دې ته یوه روپۍ دغې بچۍ ته معصومې ته زه راوړی شوم نوره ډېره مهرباني ډېره شکریه بیا پیغام در کوم چې عربو ملکو کې وي که یوروپ ملکو کې وي دا سید سره دغه سید ارشاد سید مطلب دې سره تاسې مدد وکړو او دې ولید سید به تاسې کس وي چې سپین ږیری دی نو مطلب تاسې ته خپله د کورمې حالاتو پاته دی چې هر چې ډېر زیاته قیمتي راغلي دی نو مدد ورسره وکړو چې دې معصومې سید علاج وشي السلام علیکم